کی لکه خلی چا چې ځان د عاشقۍ په تیشتلی د دنیا له سودو زیانه لاس پروزي چې یو ځلې لاس کې شته اچولی. آها جی بالکل خوږو مینه والو یو ځل بیا هر کله په خیر راغلی. بیک ګراوند کې تاسو واورېدل او همیشه یاد ساتئ ما وختي په پروګرام کې مې لړومبه خو د فیسبوک چې څومره ملګري دي په ټوله نړۍ کې چې کم ځکه مونږه کتل کېږي خاص کر چې کوم مسافر دي هغه ټول ته هر کله کې هغه په بیلجیم کې دي، فرانس کې دي، امریکا کې دي، افغانستان کې دي، زموږ په پاکستان کې دي، ګلف ممالک کې دي، قطر چې کم ځکه دي هغه ټول ته هر کله او ټول ته په خیر راغلی. او د ټولو نه زبردست خبره چې زمونږه کومه ده نن په خبرونه کې نن په پروګرام کې چې ده هغه ما ته ویل لکه اچانک چې پروډوسر صاحب راته ویل چې ترن پروګرام ته راځي نو تاسو سره یو ملمه به درون شخصیت دی او د ډېر لري نه به راځي هغوی سره به تاسو خبرې اترې کوئ. نو ما ورته ویل مالسې په غوږ مې ووهه چې څوک دی نو ما ته چې د دوی نوم یاد کړو نو زه لږه لرزه را باندې داسې راغله ولې د دوی د اواز سره مونږه رالوي شوي یو. د دوی اواز کې د ټولو نه ډومبۍ خبرداره چې درد د فیلینګز دي. فیلینګز هغه درد شاعر چې کله لیک وکړي د شاعر چې کله لیک کېږي په هغه باندې آمد وشي هغه چې کله یو څیز لیکي نو هغه د زړه درد هغې کې شامل وي او هغه څیز ولیکي په هغه درد سره. بیا چې کله کمپوزر د هغې کمپوز کوي هغې ته طرز جوړوي نو هغه د هغه ټکو خیال ساتي چې دې کې ګهرای څومره ده دې کې درد څومره دی. هغې نه بعد بیا دا کتلی کېږي چې د دې حق به څوک ادا کړي او دا به څوک وایي. د بده مرغه زمونږ په نوي کول کې په دې باندې ما اکثر خبرې اترې کړي دي چې یو څیز به د درد وي یو څیز به د غم وي او هغې به په داسې بیټ کې ورسرې به په ویډیو کې ډانس هم روان وي. ولې هغوی ته دغه فیلینګس پته نه لګي چې دا کم ټکي چې دي دا د شاعر بچي چې کومه دي دا شاعري چې کومه ده دا هغه لیکلې څنګه وه کومه واقعه وه څه وجوهاتو چې په هغې باندې دا څیز لیکلی شوی او هغې نه بعد د هغې طرز هم په داسې انداز کې جوړ شو او اوس دا تور سره څه کې تور سره انصاف کې. نو خبر دې له راځمه چې زمونږه مطلب پښتونخوا چې دی زمونږ ځمکه چې ده ډېره زرخیزه ده په دې کې ډېر لوی هنرمندان پاتې شوي دي او زمونږ خوشبختي ده چې د هغه سترو خلکو کې اوس هم څه داسې کسان موجود دي او د هغوی سټمنا همغه رنګې برقرار ده د هغوی اواز چې دی هم هغه رنګې برقرار دی الحمدلله. او هغه درد چې کم هغه اوس هم دی کومه خبره چې ما د درد کوله چې د شاعر د شاعرۍ سره انصاف وکړی شي په هغې کې یو نوم چې دی ډېر لوی نوم هغه ته زه دا ویلی شم چې د انقلاب شاعر دی هغې ته زه دا هم ویلی شم چې هغه د رومانیت سندرغاړی دی هنرمند دی او هغه په درد هم پوهېږي د درد د سفر همسفر هم دی چې دا دومره ډېرې خبرې اترې مطلب ما غوښتلې چې نورې مو کوم دا هېڅ خبرې نه دي خو ما سره الفاظ نشته دی چې زه د دوی څومره شکریا ادا کړم د دوی څومره مننه وکړم چې دوی دلته راله ډېر په درناوي سره او ډېر په احترام سره. الماس خان خلیل لالا ته هر کلیم السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام څنګه لالا تاسو ښه صحت ښه دی ټیک بس دعاګانې دي الله دې خوشحاله ساته او آباد اوسي. لالا اول خو تاسو ته ډېره هر کلیم ډېره زیاته مننه کوم او خوشحاله په دې شو لالا چې ډېر موده بعد لیدل کتل وشول او څنګه تاسو ما ته ویل چې یاره لیدل کتل شوي دي نو ما ورته خندل چې ګیټ اپ مې لږ چینج دی او تاسو خو به چې چېرته وي موږ ورپسې ګرځېدو چې د لالا ووینو د لالا اواز ووینو د لالا هغه سکیل او د لالا هغه سور تال او دا ډېرې خبرې دا به بیا کوو. لالا دا راته ووایي چې نن سبا اورېدلي مې دي چې اوس هم تاسو تازه کلامونه ریکارډ کړل. اول خو ټول نه زه دا وایم چې کلمه به اول ووایم چې بسم الله الرحمن الرحیم ځکه وی هر مؤمن چې څه کوي کلمه وایي که نه هر یو کار شي په څو چند آسان. ماشاءالله د دې نه پس زما ټولو مینوالو ته ټولو مسافرو ته ځوانانو ته خویندو میندو ته زما طرفه سلامونه دي. څومره مسافر چې دي که په وطن کې دي که په هر ځای کې دي پښتانه الله دې آباد او خوشحاله ساتي
چې چېرته وي زما اواز او زما ژوند د دې مسافرو او د دې پښتنو لپاره وقف دی انشاءالله. الله دې ټول آباد او خوشحاله او ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو زمونږ د خپلو مینوالو سره یو ملاقات وکړي او دیدن وشي، یو بل وورو، زمونږ د حالات نه خبر شي. دا ښایسته خبره ده. او مسافر او مینوال چې دي نو مطلب هغه ډیر خوشحالېږي، هغه ډیر زیات خوشحالېږي او کمنټسونه د پیل نه را روان دي، میسیجونه هم را روان دي، هغې له به مونږ وخت ورکوو. مینوال هم غواړي چې نن مخامخ اکثر ټي وي کې ریکارډینګ وشي، خلک وایي چې یاره کاش دا پوښتنه ما کړې وی، کاش داسې چل وی. نو اوس خو لالا ورسره په ژوندۍ پاړه باندې مخامخ ناست دی. لالا مونږ دا خبره کوله چې اوس هم تاسو مطلب څه نوي څیزونه ریکارډ کړل، کوشش به مونږ کوو چې مونږ هغه پلیم کو مینوالو ته هغه ومرسو انشاءالله. زما یو دوست اسماعیل شاه جی چې زما ډېر ښه شاعر دی او ښه ملګری مې دی، ماشاءالله الله دې نو د هغه کلامونه به انشاءالله نن وړاندې کوو. هغه چا اورېدلي نه دي، بله به ستاسو ځای نه انشاءالله خلک اوري. دا خو بیا ډېره زیاته مننه کوو لالا لامراد ژوندي لره، خوشحاله اوسئ. او بالکل ښه زه وایي چې دی نو پروډوسر صاحب ماته وایي چې تاسو هم دا شیر کوئ چې لالا زه د خپل پاڼې نه هم شیر کوم چې ما سره کوم مسافر ملګري دي چې هغوی هم کې بالکل مینهوالو ورسره چې دی زه په فیسبوک باندې دا شیر کوم هم، او ځکه چې قیمتي انسان لالا چې دی هغه موږ سره راغلی دی نو غواړو چې څومره زیات تر خلک چې دی هغه د دوی سره وی نو هغه به ډېر زیات ښي. ښه دا ما چې دی هغه ورسره شیر کو هغه ښه. لالا د اسماعیل شاه صاحب کلامو شو، لالا څومره موده ستاسو په دې فیلډ کې وشوله دا راته ووایئ. یاره بچې زما خو صفا خبره په کار زه ګوره دروغ نه یم، زما هر خبره به انشاءالله صفایي او ښکاره خبره به وي. زما سن 65 کې په ریډیو کې غزل ویلی دی چې هغه وخت کې به لیف پروګرامونه وو، دا ریکارډونه مې کوم نه سمنو، بس بیا 12 بجې زه فلانکي شاعر کلام د فلانکي فنکار نه که نه. هغه وخت ډېر د عزت وخت و، د هر موسیقار نوم به یې اخیستو، ربابي نوم به یې اخیستو، باجه به چا غږوله، چا بس د هر سړي به په ښه عزت باندې نوم اخیستو، د شاعر نوم به اخیستو. نو هغه وخت نه زه تر اوسه پورې پروګرامونه کوم، او اوس خو زما پروګرامونه د بچپن نه دې سره شوق دی کنه جی. او بالکل لکه په کال 1915 په دې کې چې دی نو تاسو وړومبی د ریډیو پاکستان پېښور نه او جی عوام یې څنګه کړی جی دا تپوس هم رانه کوه او اکسیډنټلی رالی او که نه صحیح جی جی دا زمونږ د ریډیو پاکستان کې زما یو ترور زوی و الیاس خلیل نامه یې وه ښه جي او انجینیر و ښه جي نو هغه د هغې یو انور نامه او انور علي هغه به د پښتو خبرونه کول د هغه واده جي او ما ته ویل بس مونږ سره به ځي د ده واده دی هلته به پروګرام کوو تمام شوق و هلکانو جی چې لاړو هلته کې ما مجلس وکړو رباب منګی به خو هغې کې چې کوم خوند وګوره اوس نشته هغه خوندونه او بس هغې ویل چې ټول افسران ویل چې لکه دا خو ریډیو پاکستان ته راوله دا خو ډېر ښکلی اواز دی خیر هغه زه بوتله منو زه هم خوشحاله وم ریډیو پاکستان کې به زما اواز به راځي زه به خپل اواز اورم ما څه خو دا غم و دا نو چا به ټوله دنیا اوري دا سوچ ما نه و کړی چې د لاړم هغه غزل مې وویلو منظر فریادي او غزل و پرې مې دی اشنا ته څه ویل غواړم د کرمان یړه ورته ښودل غواړم الله به راته بیا لایف وایم انشاءالله نو خیر ما چې ټول عمر څه غزلې کړي دي نو دا به انشاءالله په معیار ټیک وي انشاءالله غلط به نه وي هوښیار به اخلي مطلب او کمکل خاندي بس د زمانې شکان مشغولوم ځکه نه جي او د زرو قدر په زرګر وي ما خو ګونګټ په حقیقت د شمې زار ونه لید خو زړګیه چېرته مې بوځې ستا مې اقرار ونه لید او د ژوند په ستړې آینه کې مې قرار ونه لید نو دا خبره هم دې پورې کوله چې د هغه وخت نه بیا زه لاړم بیا د ما ټول تربوران مې ترونه ماماګان ټول خو خفه و چې هلکه تا دا غزل ولې ویلی دی مونږ خو دا قوم نه دی مونږ پښتانه یو نو بیا ما تره ته دا خبره وکړه ما چې کاکا یو خبره زه کومه خبرې ډېرې خو لنډه لنډه درته زه کوم چې خلک پوه شي نه نه صحیح خبره ده ما ورته کاکاجي یو خبره زه کوم خیر بیا مې مړ کړي ده ملګرو خبرو زمونږ
ما څوک سپي ساتي، څوک مردان ساتي، څوک څه کوي، څوک جواري کوي، څوک وایي دا کار نه کوم. صحیح نو مې بله خبره ته زه کوم کاکاجي بله زموږ د کلي کې چې هغه پلانکي کاکا د زوی واده او ټولې ښځې ګډېدې نو بیا پکار چې خلک خپلې ښځې منې کوي چې دا خو غلط کار دی. دا خو څه غلط کار نه دی، دا خو زموږ د پښتو یو کلچر دی که نه جي. دا خو څه بده خبره خو نه ده. بس تره مې راته ارامي دا خبرې دې کم دې زده کړي. ویل ته چې څه کوې کوه، خو ویل بالخانه کې کښېنه. نو تر اوسه پورې زما نه ډېره شته صحیح او نه بس دغه پښتنو خدمت کوم انشاءالله چې ما کې دم وي. لاله تاسو لکه ډېره ښکلې خبره وکړله، وختي دا خبره مو وکړله او ډېر کم خلک چې هغه د شعر په وزن پوهېږي، د شعر په وزن پوهېږي. او لاله چې ړومبي ځل تاسو موسیقي کوله نو هغه وخت کې تاسو ته یاد شي، مطلب ډېرو کسانو سره به تاسو کار کړی، ډېر رفیق شنواری صاحب نوم هم په دې کې شاملېږي. بالکل رادت حسین استاد الله دې وبخي، بختیار استاد الله دې وبخي، شرفګان استاد الله دې هغه هم وبخي، امین امین، ګل بنوسي بالکل لکه داسې ډېر کمپوزر دا فلربي استاد او بالکل پردیسی الله یې جنتونه ورکړي ټولو مسلمانانو له. دغه والد صاحب دا زموږ سنگر څه دی نوی رانیر شو؟ نه دا هغه والد نه ده. ښه یو فضل ربي صاحب خو د هغوی والد صاحب دغه هغه دغه جانزیب استاد و، جانزیب استاد. صحیح صحیح. اوس نه نه اخو دغه والد صاحب و د جانزیب نوشیری خو د شاکر زیب دی. او شاکر زیب دی پلار، شاکر زیب دی او د فضل ربي استاد چې و نو دا د سل پلاری نه نه هغه نه دی. فضل ربي خو ملسی و. ښه هغه هم فضل ربي و. فضل ربي خو دا فضل ربي پردیسی به ورته ویلو، دا ترزونه مرزونه جوړول که نه دي. او هغه چې وا خو ملس کولو. العالم الله وبخي ټول لاله چې تاسو ړومبی رالی اوس تاسو دا کم غزلیات کو چې ریډیو پاکستان کې تاسو ریکارډ کو او جی که یو څو ټکي مو لایو راته وویل ځکه چې مینوالو مو چیرې ته کم از کم د 50 نه مطلب زیات کاله وشو چې هغه څیز دوباره به څنګه دی کېږي. پریمی د اشنا تا سویل غواړما ډکر ما نیړ ورته خودل غواړما سوشو په ظاهره که فقیر ما ړمې ډک د مینې د امیر ما نات نظر بختون بخمل غواړما ډکر ما نیړ ورته خودل غواړما. زفر اصل کې ساز نه کنه نه نه کمال 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 ما ته که څوک چې تخپله میاش وړاندې سندرو وایي ځینې شمېل بله خبره چې دا چې ټیوي خبره ورته زه وکړم چې ټیوي ته کله مونږ تلو سن 70 کې ښه جي پنډۍ که پېښور پنډه چکلاري ته وتلو ځکه چې پېښور او هېڅوک هم نو تلي جي او بختیار استاد یې الله وبخي هغه ما ته الماس خان هم راځي وي داسې ریډیو ته دې بوزم هغه هم نوم نه ورتلو ویل داسې ریډیو ته دې بوزم چې هغې کې به ښکاري مې زه نه منم دا تار کې به څنګه راځو نه ساده وخت و که نه جي نو احمد خان دې الله وبخي احمد خان ډېر ښه مجلس او ډېر ښه فنکار و الله یې جنتونه ورکړي امین امین. زه او هغه تلي وو مجبینه دې الله وبخي دا داسې نری جینۍ وه ښه جي دا مونږ سره تلې وه. نو احمد خان یو غزل ویلو او ما پکې یو غزل ویلو چې موږ د رنجو خالونه او سبا برواني پرېږدي د دا تورې زلفې چې په مخ زانګي که نه دي دا مې صحیح زما وویله یو هغه وویله او یو ما وویله 52 کاله وشو 52 کاله وشو خو یو خبره ته کوم جي 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 په کېږو به نه جي زموږ عوام ډېر ښه دي خو حکومت نه ډېر خفه یو هر کس خفه دی ځکه حق یې نه دی ورکړی چې ګوره جي زمانه وروستو راغلي دي 15 کاله نه کېږي ایوارډونه یې واخیسته ولې چې هغې وله خامخا شربت مربت وړي که نه او څه شوشاب ورسره کوي او ولا ما خو دا کار نه یې کړی چې لالا د ټولو نه لویه خبر دا ده
د ټول نه لوی ایوارډ چې دی د خلکو مینه ده بس دغه خلک چې دي دا په ټي وي چې کوم ایوارډونه علي دا سایټ ته شي دا سایټ ما لکه تاسو نه ګوره اوس به زموږ مینوال تاسو اوري تاسو ویني کمال خبردار چې ما تاسو ته د 15 شپېته کال او 3 شپېته کال وړاندې څه زیات کو تاسو ویل 52 کال وړاندې هغه ویل هغه تاسو ویلو په دې عمر کې ستاسو आवाज ونه رپیدو په دې عمر کې ستاسو आवाज مات نشو ان شاء الله دې به مخې د غاخو زه استاد مینه مونږ لګ کوم پچ کې چې تاسو سندره وای زما په خیال دغه وړونو والا تو وای راشه دا صرف وای والله کې و دې پچ تغیر رسیدې نشي دې پرده کې صحیح خبر نو اصل ایوارډ چې دی اصل مینه چې دا هغه دا د لکه ما وختي چې تاسو رالی ما یو خبر وکړله او اوس تاسو باندې تاسو ته ویم چې کم از کم 15 کال وړاندې یو څه تاسو ډیر هټو صد دولت او صد دغه خبر پکې را صرافت تر سو خبره د دولت کوي نو کدا مراد لګ زمزم ما د پروډوسر سره به شریک وي دا به پیوای او خو مینوالو بالکل تاسو لالا یو څه د ډیر انقلابي دی موجوده ټایم کې دا زکه وایم چې په کال 2022 کې چې دی هغه سیس بالکل فټ ښکاري لالا چې هغه وخت کې سویلو تاسو ګوري هغه سیس دې ټایم کې بالکل فټ ښکاري راځي لالا نه لایو لګورو خجی لکه دا چې کله ما ویلو کنه جن ما اجمل خټک دی الله وبخي امين هغه ما ته وی چې بچي دا شعر چای هغه ما یو یار دی الطاف شاعر دی نو ول دا آزاد نظم دی دا ته ارده ویل شي صحیح او دا یو شکو او غلی کنه زه ورته لګوندې ګونګونه کوم راسي زمزمه به مننه او هر سړی شو ځان لخان تپوس نشتا کسوخ گردی کبد تپوس نشتا کګدړوای د شیر ما د شیر دې د غیرت د ایمان تپوس نشتا تنصاف تل پلا سم بی صاف کړي هر یو شی دې دل تګران تپوس نشتا سوک ظالم تا ظالم نوائی جمشیدہ دغه شیر نا پرسان تپوسی نشتا نشتا شرافت رسو خبری د دولت کوي توایا بغیر د نوٹ سوک د چا عزت کوي قدر د انسان سوی گل سوی بوستان سوی نیک سوی شریف سوی در سوی مرجان سوی نپی جنی اصل بس د کاغذ د گل صفت کوي توایا بغیر د نوٹ سوک د چا عزت کوي اے د غریب پاغ خمور سرمایدار وورا د غدر وست د ځان د پار لار وورا وینا مې اوس کې خپمینا راته نروای خو چې مطلب کې نو بیا راته ډنګر وای ته پړمبو ورځو کې ماته مسیح ښکاري دی تیرا چاړه پلاس خپویه د دنیا ښکاري دی وخت د مطلب کې د اړ چا د رنځ د واخ ښکاري دی خو چې کامیاب شي اوس پلاس کې د الماس وینم زخم د لاس د غریب پسینه پاس وینم ته د انسان په جامه کې پټ شیطان ښکاري زه خو دې پیژنم که خلکو ته انسان ښکاري ته د دولت په نشا ډوبې یم شوکمان ښکاري ته د اتیا کالو په عمر کې ځان ښکاري زه د څلوېښتو کالو عمر کې بوډا ښکارم ملا می کونټی شي هم د خلکو د خندا ښکارم
هر یو مقام وای دولت د مصیبت نښه ده دړ آرام دړ سکون دی د طاقت نښه ده د خپل پردي د اعتبار او شرافت نښه ده په هر موسم د سوکاله او د راحت نښه ده د خدای رحمت په امیدوار سرمایدار وي تل نظر و غضبې په خوارانو ګناهګار وي تل سرمایدار په دنیا کې مصیبت کم دی لږ راته وښایه ملا چې نفرت کم دی د اوږد ګېډې کې خوند د عبادت کم دی د تش خېټې په منځونو کې لذت کم دی ته په محراب راته ولاړې اوس باسونه کوې په 2 روپۍ د دې غټ خېټو صفتونه کوې د غریب ژوند دې همیشه په سرو غرمو تېرېږي دغه د 2 ورځو موسم په اسویلو تېرېږي په لږه تنده په بربنډه په تنګ سو تېرېږي په مزدورۍ په مشقت په کړېدو تېرېږي سرمایدار د کنخاپونو کې خوبونه کوي دی په موټرو په بنګلو کې دی عیشونه کوي د موټر نه کې په کوزه په دکان ورشي د پورته قیمتونو په سامان ورشي جیب کې سر لوټونه ښکاري بې ارمان ورشي زه چې سبزی ته مخامخ شمه جړه راشي د خدای تسخیم او خپل قسمت پورې خندا راشي د ماشوم د سرو لوټونو سره لوبې کوي په هر موسم د راحتونو سره لوبې کوي ازغونه بچي سره ګلونو سره لوبې کوي زما ماشوم دی د علاج د وجې ګور ته لاړ شي زه چې پیرت شم د جنت په ځای د هور ته لاړ شي په ما پیری کې یو زره غوندې بهار راشي حرام ونه کړم عزرایل لعنته یار راشي بس پښتنو دغسې حالت باندې د هورو لګي عمر چې تیر شي پر حد باندې د هورو لګي نشته رور ولی هر څو خبرې د دولت کوي نو ته وایه بغیر د نوټه څوک د چا عزت کوي بس لالا خو دا چې میزه کویره بیا به ډېر خوند نه 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 مونږ بل طرف ته رسولي وو او خبره ټوله هغه ما په شروع کې دا خبره وکړله چې د شاعر چې کوم لیکلي هغې کې هغه احساس هغه درد هغه فیلینګز دا د هر هنرمند د هر ګلوکار کار نه دی ستاسو فیس ایکسپریشن ستاسو د لاسونو ستاسو د زړه هغه هر څه دی په فیسبوک خلکو ته ښکارېدل په ریډیو چې دی دې وخت کې خو به خلک څوک دا نه کیو کمنټس چې دی ډېر زیات لاله راغلي دي هغه هم زه ورسره چې دی هغه شاملومه ځکه چې مینوال چې دی هغه ستاسو مینوال دي او بلکې بلا دي نو زه ورسره خجی دا سلامونه وعلیکم السلام جی ثناء الله فریدی دی جی او پښتنه خجی پښتنه زنانه دی هم چې دی کمنټس کړي دي اشفاق تورو دی بالکل جی اشفاق تورو ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله را محمد جان دی جی هغه هم تاسو ته ډیر زیات کمنټس او دغه چې دی هغه را لګلی دي خوشحالي چې دی هغه څرګنده کړې دین علاوه چې دی نو زمونږ په ریډیو باندې چې د میسیجز ډیر زیات راغلي خو زه چې د لالا هغه تازه سیس چې د خلکو سره د ټیم کې نشر ګوندا ډیره بهتري بالکل خو ګومینوالو د ټیم کې ویری فرست ټایم بالکل پړومبیزل چې دی د لالا فینس چې څومره دي د موسیقي چې څومره مینوال دي د پښتنو د پښتو هغه په پړومبیزل باندې د الماس خان خلیل لالا یو کلام چې دی هغه پړومبیزل اوري نو زموږ سونه اف ام نتورک او چې څومره مسافر دي تاسو ټولو ته ډیر په مینه باندې ډالۍ ځوان
سوزی پور کی لکه خلی چاچ ځان د عشقۍ په تیشتلی د دنیا له سودو زیانی لاس پروزي چې یو ځلې لاس کې شته اچولی یختالو لره عشق لیا مرتبه ده دل بچا چې عشق رښتیا چا پیژندلی دل بچا چې عشق رښتیا چا پیژندلی په خندا خندا کې جوړ شي په ژړا احتتام شي په خندا خندا کې جوړ شي په ژړا احتتام شي عشق ول د مای جام دی عشق ول د مای جام دی بیا آخر د زهر جام شي په خندا خندا کې جوړ شي په ژړا احتتام شي په ژړا احتتام شي خزان کی بجڑا عمر تمام شي بیا غمونو او خزان کی بجڑا عمر تمام شي عشق ول د مای جام دی عشق ول د مای جام دی بیا آخر د زهر جام شي خندا خندا کې جوړ شي په ژړا احتتام شي په ژړا احتتام شي خدار دې که ګلزار څوک باچا د تخت و تاج کا چل جوړ په دار کې عام شي څوک باچا د تخت و تاج کا چل جوړ په دار کې عام شي عشق ول د مای جام دی عشق ول د مای جام دی بیا آخر د زهر جام شي خندا خندا کې جوړ شي په ژړا احتتام شي په ژړا احتتام شي شي سپکدتي فطرتي نام
عزت نه سړي یوسي سپک د دې فطرتي سپک د دې فطرتي کله نام د عشق جوړ شي چې په مینه کې بدنام شي کله نام د عشق جوړ شي چې په مینه کې بدنام شي عشق ول د مای جامې عشق ول د مای جامې بیا خیر د زهر جام شي خندا خندا کې جوړ شي په جړا احتتام شي په جړا احتتام شي فصل گمړ شي چې رښتینې سوک عشق شي تر مرګي عمر حیام شي چې رښتینې سوک عشق شي تر مرګي عمر حیام شي عشق ول د مای جامې عشق ول د مای جامې بیا خیر د زهر جام شي خندا خندا کې جوړ شي په جړا احتتام شي په جړا احتتام شي واه 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 لالا وی چې په خندا خندا کې جوړ شي په جړا احتتام شي لالا زبردست لالا کلام نو ځوانه کې سړی کنه خو چې کله بیا زموږ عمر ته راشي ډېرې ته راورسي لالا موسیقي چا ده موسیقي دا خو رحمان ګل د دې موسیقي هغه کړې وه ښه او سټوډیو کې عملته او دا ملنګ سټوډیو به ملنګ خو ډېر لرې م بوتلو نو بل خو هم لالا بوتلو ځکه چې یقینا وایم او زما سره چې کوم لیدونکي دي کتونکي دي اوریدونکي دي هغې بوی چې زما په خیال چې ډېره موده بعد چې وایي چې قرار سړي له ورکړي دا زړه ټکور کړي داسې څیز هم واورېدو یاره جي هسې یو خبره به ورته وکړم جی دا موسیقي چې کومه ده که نه جي دا عشق دی عشق مینه ده خو چې څوک پوهېږي که نه جي اوس خر خو هم د ګل په بوی نه پوهېږي که نه خر د ګل په بوی شرم نشي پوهېدی که هغه ته د ګل اونې وابوي د خوراک څه دي مړه وسکرب کړم نو په موسیقي هغه خلک پوهېږي چې هغوی په اړه باندې څه چوټ وي څه درد ورغلی وي څه عشق یې کړی وي یوازې دا عشق نه دی که نه جي عشق خو ګوره د مور سره هم دی د پلار سره هم دی د یار سره هم د دوست سره هم دی که نه ځکه چې عشق د عشق په وړی الله یې ده الله چې کله عاشق شو نو محمد یې پیدا کړو که نه جي هغه د مخه ټوله دنیا پیدا کړې ده د عشق مقام ډېر غټ دی ډېر لوی دی وچار نه تپوس کو چې وایي د عشق څه معنی او ما ویل لیوني پرېږده دا اوږده بحثونه دي او دا ستاسو خبر بالکل ټیک ده تاسو په شروع کې مې ویل چې خبر تاسو کوله چې څوک به یو مقصد لري څوک به بل مقصد لري د هر چا به خپل طرف ته خپل مقصد وي دا شی لالا کله داسې وخت راغلی دی چې تاسو موسیقۍ کې مطلب دردمند شوي یا ګیلهمند شوي او تاسو ویلي چې بس اوس یې پرېږده نه یاره رښتیا خبره چې که نه که هغه د چارواکو حکومت یو بل یا لکه هغه سړي ته یو درد ورسي دا خبره واوره چې دا ښه وه چې دا تپوس یې وکړو زه زما تا ته وویل که نه چې شپېته کاله داسې به کېږي چې زه
حکومت د قوم خدمت مې وکړو دا هم خدمت دی بالکل او بې لالچه مې کړی جي دا هم درته ویم بالکل دا ټول دنیا ته پته ده اوري به هم زما خبرې دروغ هم نه دي چې زما بالخانه نشته ډیره نشته نو ما بې لالچه پروګرام کړی دنیا سره بالکل نو کله چې زما دا غزل راغو پرېږده خو مار ته لږ شان پرېمېده که نه جي په ټي وي باندې بالکل نو ما ته بختیار خټک وویل چې یاره لالا ته راشه ما ورته یاره نه درځم یار ورکې که مړه ما بس دی 50-50 کاله هم چغې وویلې مونږ له چا څه راکړه مینه هم چا رانه کړه هغه هر څه خو پرېږده لازم خو هم نه یې کړی نو مینه خو سړی له ورکوي که نه هسې خو د سړي تپوس وکړي ما یاره نه درځم یاره جي ډېر ځلې وویله چې یاره ته راشه او مونږ په کټونو کې فنکاران راوستو ته پاتې او ته راشه اخري بس ځکه چې بس ته راشه زموږ د خاطره راشه 11 ټلیفونونه یې کړي دي او د هغې نه پس زه ورغلم ما زیاته دا بختیار ښه سړی دی بختیار خټک ډېر ښه هلک دی همایون هم ډېر ښه انسان دی نو هغې د خاطره لاړم نو د دې نه مخکې جي دا خبره واوره چې د دې نه مخکې الله پاک ته مو وجړل لکه بالکل غریبي م را باندې ډېر راغه او د وروڼو م د کلي نه م لاړم ځکه چې وروڼو تېل مونږ به یا کلي کې به مونږ اوسېږو یا به ته اوسېږې ځکه چې مونږ دا قوم نه یو چې اته کم کارونه کوي ما زه به لاړ شم خیره تاسو مه ځئ زه چې لاړم منیر کې یو دوست راله ځای راکړو هلته مې کور ځان له جوړ کړو بس حالات مې ډېر خراب و ماسخوتن مې مونځ کولو ګوره صفا خبرې کوم دړه نه درته کوم بس ماسخوتن مې مونځ کولو په ژړا شوم الله ته مونځ مې چې وکړو دعا مې کوله ما یا الله ما دوستانو هم پرېښوم خپلو هم پرېښوم حکومت مې هم تپوس نه کوي نو ما یا الله ستا خو بنده یم تا څنګه پرېښومه ما څه بد کړي دي ما خو مینه کړې ده خلکو سره نو یا الله بس په ژړا شومه ښځې مې رامنډه کړه سم په زوره مې ژړل الله ته ښځه مې راغله رانې لاس ته وکړو ولې په ژړا شوې ولې ها څه چل دی ماسې مور مې یاده شوه هغې ته مې دا راز ونه ښولو مې دا مې صرف الله سره دی ویل ولې مونږ به نه مرو مونږ به مرو خو مور خو موري که نه جي بس راغم په خندا شوم ورته ما هېڅ هم نشته راځئ او بس راپسې بختیار ټلیفونونه کول الله زما هغه جړه ولیده چې کله زما دا غزل راغوجي که نه فرانس انډونیشیا جرمني داسې انډیانا داسې ملک نه چې ما ته ټلیفونونه نه کېږي اوس هم کېږي او 9 کاله دې غزلو شو الله ویل زه اوس به داسې یاد کړم چې د بچي په خوله کې به هم ستا نوم وي د ښځې به هم وي او د جینۍ به هم وي او د ځوان به هم وي او د بوډا به هم وي او د مولیانو به هم وي خبره د نیت وي خبره د نیت وي خبره د جړای خبره د درد وي چې په کوم انداز تاسو چې ما الله ته وشړل وای کنه چې قرآن کې دی رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين جی بالکل چې لکه مطلب زه ما تنها م پرېدا ما یوازې م پرېدا الله خو بیا ویني الله ویني چې کله یو انسان بل کس ته چې دی هغه اګنوري کی نظر اندازي کی او اخر کې راپاسي څنګه تاسو چې ما و جړل ما و جړل دروغ نه ستاسو چې پزړه کې سي خو الله ویني بس ستاسو لکه مونږ ویل کړم چې د شعر به یو کس یو مقصد لري بالکل بل کس هغه مقصد به په مینس کې بلی او بیا شعر د څه د پاره تاسو د دولت د شرافت د دې خبرې کولې د مالدار د غریب هم کوله د حقوق العباد مطلب تاسو هغه سیس بیانو او تاسو په سټیج خلتو ویل او سل کسدي او د سیس اوري زر کسدي 2000 کسدي او اغه ته پته ولګي چې یار واقعي یو د لوګي مري استحصال کیږي کنه یو د لوګي مري بل طرف ته چې د مالدار دغه بچي د لوټونو سره لوبي کوي هغه د یو نمومي چې ز په مړګه د ډوډۍ خورم بل دا کیږي دا خبره تاسو وړاندې کړله دا یو د انقلاب سیس دی چې کله هم انقلاب شروع شوی دی هغه ډېر لوی سوزونه غورځولي صحیح خبره جی بالکل الله دې خوشاله ساته تا مخکې کوم خبره کوله جی او لایف کال لایف کال وختینه خلکو چې مونږ کالونه کوو او زه د خلکو سره موږ هم دی راغلی جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خورکې سو خبرې کوي د کم زینا خایس اختر خبرې کوم ملکرنا خایس اختر د ملکرنا خایس بیبي تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو ستړي مشي خورې ډېر مهرباني او تاسو چې کم زونګ نه ډېر خایسته او درون شخصیت راوختی دو انټرویو ما ډېر زیات خوشاله شوم ځکه چې دوی سره زمونږ د مشرانو ډېر یادونه دي دوی ملکان کې ډېر زیات ښه وخت تېر کړی زموږ په علاقه کې که نه
ماشاءالله ماشاءالله. نو الماس لالا ناس دی تاسو आवाज موري لالا نه برای راست پښتنه وکي. ته کو ډېر سلامونه وایم او دو نه دا تاسو کوم تاسو څنګه وخت او وصیت او وختونه څنګه ته وصیت مخدي. الله دې خوشاله ساته خوري څنګه الله خیر تاسو خو وړم خدي. شکر الحمدلله. او زما والد صاحب تاسو پیژنئ عثماني ګل اختر صاحب هغه وایي چې زما ډېر سلامونه ولې نه خو درګه خو زما کلی دلته خو ما باډي مې کړی دکان کړی او ډېر وخت نه هلته وم. چې دلته پیرخیل کې تاسو کله پاتې شوي وای نو هغه زموږ علاقه د زموږ کلی دی هغې کې چې موږ مشران خویندې دي نو هغه وایي چې دوی لکه موږ سره ډېر ښه وخت تېر کړی موږ له ډېرې پیسې دوی راکړي دي دلته موږ یو بل کره تلو. بالکل الله دې خوشحاله ساته او دعا راته کوه او بس خدای مباد او خوشاله ډېره زیاته مننه. بالکل چې موږ سره په لاین باندې خایس اختر بي وا او کال مسلسل چې دی را روان دي زه ګورم نور کال طرف ته. السلام علیکم. ستاسو کال ملاو دی جس دا کال بز ډراپ کوم بل کال به خلم زکه چې کال مسلسل را روان دي 091 52 54 143 لاین ډیر زیات جی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. لالا څنګه شئ؟ الحمدلله ستړی مشي عمران بھائی په خیر راله او ډایرک جی لالا ناز دی الماس خلیل لالا وینه څه پختنه زیاد الاول سلامونه امین احترام وړاندې کوم. وعلیکم السلام. او زه په یو خبره کوم زما ځان ته شوق نشته دی خو زما د او د پولیس کوم دی احمد ګل لالا جی جی باندې غني زما ډېر خوښیږي. ماشاءالله ماشاءالله مننه. زما موسیقي ته شوق نشته غني باندې زما ته خوښیږي. بس دا تاسو مینه د کنه الله مو آباد لره ډېر زیاته مننه. خوشاله اوسئ. بالکل جی ټایم ډېر زیات کم دی او دا ډېره ښه خبره ده چې قاری صاحب او دوی زما موسیقي شوی خو د دوی आवाज په مړه دوی موسیقي زورم 091 52 54 143. السلام علیکم. جی ښه زه به کال چې دی مسلسل ګورم چې ماته لاین کې جی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کال به ډراپ کما ځکه چې لاین ډیر زیات مسلسل بیزی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سلام دواړه مرګرو ته په درون استقبال سلام. ستړي مشه جی په خیر علی جی څوک د کم زینا سید بچار د وزونه د معذورو بچو پلان ډیر انتظار مې تاو کو متاثر لالا او لالا تم سلام او وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه. الله مو ژوند لره او لالا نه بس لالا ته هر کله په خیر علی او غیم خوشاله شو تاسو غږی واوریدو بس ما ډیر وخت لګي متاثر لالا خو نن بعد راځه څنګه خبره مې نه وی خلک ډیر چې او زه په خپل د غم کې مختلای ما زریرا ته معذور بچی دوره نمرچی ګوره ته ژوند له خو الله فریاد پوری د کنه الله ډیر مې څه قومونه تیر شو. الله دی الله والله د ټولو په شریک رب دی. الله یواز نه چې د مالدار دی د الله په ټولو په شریک دی. الله د اغوی سره خپل دغم کی تاسو سره زبات کې بالکل خبرې هم کوم خو دې ټایم کې چې د لیسنر لګ ټایم ورکوم چې اغوی زموږه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. زما په خیال چې زیب الله د کراچۍ نه د باجوړ نه کراچۍ نه د شیر بھائی زیب الله خبرې کوم. بالکل کراچۍ نه زیب الله ستړی مشي او لالا ته نه بس پښتنه کې الماس لالا نه لالا ته زما تر بسم ډیر زیات سلامونه او دعاګانې. وعلیکم السلام ډیر مننه. خوشاله اوسئ زیب الله. جی جی او بھائی ډیر زیات خوشاله چې مدثر بھائی تاسو سره خبرې وشي او مرګري را سره دي تاسو ته دعا سلام کوي. ډیر زیات منظمو طرف نه ټول ملګرو ته ډیر زیات مینا او سلامونه جی. بالکل ښه فلحال به د کال سلسله چې دی لالا هغه لګه بند کو دې ټیم کې مینوالو د لالا یو بل نوې ټریک دی موږ سره خسته دی او راضي چې د لالا نه براه راست وورو جی مینوال. زمانه رانا جدا کړلې زمانه رانا جدا کړلې راشا لیو
لیونې شم کس چل نکوي راشا لیونې شم کس چل نکوي زماوي زمانه رانا جدا کړلې نو دبل شي شو زما زغي ګل شي نو دبل شي شو زما زغي ترسي نشتا دا مې حال دې پر هر می کوي ترسي نشتا دا مې حال دې پر هر می کوي راشا لیونې شم کس چل نکوي راشا لیونې شم کس چل نکوي زماوي زمانه رانا جدا کړلې شم زکړم شم مینا ویړندا شم زکړم شم مینا ویړندا زه خوستایم ته زماشا سلبل می کوي زه خوستایم ته زماشا سلبل می کوي راشا لیونې شم کس چل نکوي راشا لیونې شم کس چل نکوي زماوي زمانه رانا جدا کړلې خوب دے کدا سوچ دے چې زمانہ جدا خوب دے کدا سوچ دے چې زمانہ جدا زبا خیر دے دن لاشم که بدل می کوي زبا خیر دے دن لاشم که بدل می کوي راشا لیونې شم کس چل نکوي راشا لیونې شم کس چل نکوي زماوي زمانه رانا جدا کړلې اسماعیل شاشا پتا شوی دی راشا اسماعیل شاشا پتا شوی دی ستاشکیم لیونیم ما دلبر بکوی ستاشکیم لیونیم ما دلبر بکوی راشا لیونې شم
کس چل نکوي راشا لیوانې شم کس چل نکوي زماوي زمانې رانا جدا کړلې زبردست او لالا ډیره زیاته مننه خوګو مینوالو بالکل الماس خان لالا چونو اغا تاسو په سکرین مولیدلو او تاسو په سنو اف ام نیټورک باندې دوی غږ موریدلو ان شاء الله که ژوندو د خیر سره د دوی سره زمونږه ډيري پوښتنې دي او دغه پوښتنې به ان شاء الله د دې جواب به دوی مونږ لرا کوي تاسو کومې پوښتنې دي هغه به هم کوي خو په دې دعایو چې الله تعالی دې زمونږ د پښتنو د سیمه چې دا داسې زرخیز لري کلر دي کبر دي څومره زمونږ پښتانه دي او لای د دوی په ژوند کې په عمر کې برکت واچي د دوی چې کم سوز دی کم درد دی او پاغي باندې نور خلک هم پوشي وی لوګي کوي اسویلی هور نه کوي اها لوګي کوي خو اسویلی هور نه کوي څه پښتانه دي مړه سوي خو شور نه کوي هاي زبردست لالا هم دغه خبر به ان شاء الله یو ځل بیا تاسو راوړو تاسو ډیره زیاته مننه کوم الله مو ژوند لره خوګو مینوالو وخت بالکل زموږ سره ختم دی او داسې شخصیت موږ سره ناستو دوی سره کوم په ګینټو سچ په ورځو خبرې کوو د دوی نه مونږه کلامونه اورو دغه خوند به لا سیوا کېدو خو بس د بد مرغه وخت ختم دی ان شاء الله که ساګان فوکړه بیا به تاسو سره ملاقات کی ترای پرو سپارو د لوی الله په امان ټول پښتنو ته مننه د مینا پس ملاویږو او ری سونو اف ام ریډیو نتورک